درې شیونه داسې دي چې که په یو انسان کې دا درې شیونه موجود وي نو دا انسان به د خپل ایمان حلاوت محسوسوي، دا انسان به د خپل ایمان مټاس محسوسوي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا روایت نقل کوي، ثلاث من کن فيه وجد حلاوت الایمان، چې په یو سړي کې درې شیونه وي هغه به د ایمان لذت، حلاوت، مټاس دا محسوس کولای شي. اول شی کومه ده چې کوم انسان په خپل ځان نه زیات خپل مور پلار، خپل ابا او اجداد، مال، بچیان په دا نه زیات د الله او د الله د رسول سره محبت وکړي نو دغه انسان د په خپل زړه کې د ایمان حلاوت محسوسیږي، د ایمان مټاس په ورته محسوسیږي، د ایمان لذت په ورته محسوسیږي. او دوم هغه کس چې هغه د چا سره محبت کوي، محبت صرف د الله تعالی د رضا لپاره کوي، د محبت نیت غلط نه وي، مقصد غلط نه وي، محبت هم کوي، د محبت وجه د الله رضا ده، صرف د الله لپاره کوي ورسره محبت، نو دا انسان به هم په خپل زړه کې د ایمان حلاوت محسوسوي. او درم هغه انسان چې هغه د اسلام ته کفر طرف ته اړوي، هغه اسلام ته د کفر طرف ته چې کله اړوي هغه اړول دته دومره بد ولګي، دومره هغه د نکي برداشت دته مناسب نه ولګي، لکه څرنګه چې د انسان ته جهنم ورته چوي، لکه جهنم ورته چې تک د لپاره خنه لګي، د نشي برداشت کولای، د ته بد لګيږي، دته خبره مناسب نه لګي. داسې کدی اسلام نه کفر طرف ته اړوي دا اړول هم دته مناسب نه لګيږي، نو دا انسان په خپل ځل کې د ایمان حلاوت، د ایمان مټاس، د ایمان لذت محسوسوي.